څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 5 تاریخ زما په قافلې باندې ډزې وشوې او د هغې په نتیجه کې زمونږ یو اسپی رور شهید شو. نو لاول خو به زه ستاسو په وساطت د حکومت وقت نه دغه مطالبه وکم چې زر ته زر چونکې دا پولیس رور زما په حفاظت و زما په ډیوټۍ کې و نو دله د شهدا پیکج اعلان وکړي او دغه رور لا سرکاري نوکري ورکړي. بچي چونکې ډېر ورکوټي دي نو بچي ولی خو نشي خو چې د رور لی زر ته زره سرکاري نوکري ورکړي. عزتمندو د دې څو ورځو نه مونږ د سوشل میډیا په ترو او زما په خیال په 400 نیوز یا په یو بل اخبار کې همداسې خبره مونږه وکته او سره راته ملګرو وویل چې ډي پي او دوه یا څلور تعداد خو نه ښیي څه کسان یې نیولي دي او وایي چې زه به ډېر زر پریس کانفرنس کوم چې دا اصل واقعیت سو. نو عزتمندو لاول خو د دغې خبرو نه دا پته لګي سهولتکار چې کم نیولي شوي دي او یا نیسي مونږ په هغې خوشحال وو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې بلکل سهولتکار به وي ورسره چا به وله سی ډي ورته کړي چا به وله ټوپک ورکړي چا به په موټر کې رسولي چا به وله پناه ورکړي کم ځای کې به یې شپه کړي چا به د دغې موقع نه فرار کړي. بلکل مونږ په دغې خوشحال وو چې دغه سهولتکار دی ګیر شي. خو د دې په اړ کې د دې بیانونو نه دا پته لګي چې ډي پي او مرکزي او کم چې ډایرکټ چارج شوي خورشید او ارشد دی د هغې د بچ کولو کوشش کوي یا هغوی له لار ورکوي. عام طور باندې کم چې کریمنل کیسز وي او ډایرکټ څوک چارج شوي نو په هغې کمپلیننټ دغه په خوله باندې کاروایی کیږي اف آی آر چې په چا ډایرکټ چارج شوي هغه عدالت ته لیږي. انټریسس کیسز کې پولیس انکوایري خپله کوي او مختلف خلک نیسیم. خو ډېر افسوس باندې زه وایم چې کم پولیس دا انټریسس کیسز فیصله کړې ده یا د پریس مخې ته روستي دي نو په هغې هم خلک ګوتې اوچتوي. د شیخ کلي کیس تاسو مخامخ دی هغې باندې چې تاسو هلته ورشئ او د عامو خلکو نه واورئ نو خلک ګوتې اوچتوي چې دا څوک پکې دوی ګیر کړی دی هغه خو یو دیوانه دی دغه باندې دا یقین څوک نه کوي چې دا کیس هغه کړی دی. داسې ستاسو صحافي رور پرون مې یا بل ورځ ما بیان کتو په فیسبوک باندې رضا شاه باچا چې هغه نه چا جیب والیو او بیا پولیس خلک گرفتار کړل نو هغه رضا شاه باچا هم دا بیان ورکړو چې دا څوک گرفتار کړي دي دا زما ملزمان نه دي یا دا دوی چې کمې پیسې دلته مونږ ته ښیي دا زما هغه نوټونه نه دي. نو عزتمندو دا پولیس انکوایري باندې ډېر خلک شک و شبهات کوي. فرض وکړه پولیس یا ډي پي او پریس کانفرنس وکړو او اصلي ملزمان چې کم ډایرکټ چارج شوي دي د هغې چشمدید ګواهګان دي هغې چته اوښکل نو مونږ نه دغه انکوایري منو نه په ډي پي او باندې اعتماد کوو او هغې دپاره هم مونږه قانوني لارې به م اختیارو او بیا به مونږه سړکونو ته مروزو ځکه چې دا خو ډایرکټ چارج شوي خلک دي د هغې دپاره آی وټنسز دي زه په ډي پي او څنګه اعتماد وکړم. نو عزتمندو زما به ستاسو په وساطت د آی جي صاحب نه دا خواست وي چې ډي پي او دې کې پارټي نه جوړیږي
عدالت ته دا کیس حواله کی او دا کم سهولتکار چې دي دغه هم د شامل تفشیش کی. مونږ په دغه خوشحال یو. عزتمندو څو پورې د سکیورټي مسله ده څو ځله د دې واقع نه 2-3 ځله مونږ ته خلکو چا فونونه وکړل څوک راله راغلل چې د دې کولاډن سره 6 کسان باوسله لیدلی شوي دي او د دې خلکو په ګاډو کې دي. ورپسې را داسې زمونږ شاخچار د نان کلي شاخ سره مونږ له خلکو اطلاع راکړه چې دلته هم 5-6 باوسله خلک ولیدلی شو. د دغې مونږ چې په چا دعوه کړې ده د هغوی مونږ ډي پي او صاحب له لاړو چې مونږ له سکیورټي راکې زمونږ خدشات دي مونږ ته ترټ دی. بیا ما ډي پي او صاحب سره په فون باندې خبره وکړه هغه ما سره اخوا دېخوا کول. بیا ورته ما وویل چې ولې ته خو په خپله چې ځې نو تا سره خو دومره ډېره سکیورټي او زه د عوامي نیشنل پارټۍ د ضلعې صدر یم زه دلته د عوامي نیشنل پارټۍ MP یم ما له خلکو ووټ راکړی دی زه الیکټډ کس یم نو ولې زما ته خطره نشته تا سره خو دی چې ته چېرته ځې تا سره خو لوی لوی د پولیس قافلي دا پولیس خو چا د ذاتي جاګیر نه دی دا خو د عوامو نوکر دی د عوامو په ټیکس باندې تنخواه دغه کیږي. نو بیا ما له 2 پولیس راکړل او کله وی چې دا به د رونو سره نه ځي تا سره به ځي دا به دا چل کې دا به دا چل کې. زما اپوننټ چې کم دي هغوی دې وخت کې نه MPA دی نه MNA دی نه تحصیل ناظم دی مخکینی MPA پاتې شوی دی او هغه سره 4 پولیسو. د دې واقعې نه صرف 3 ورځې مخکې ما له 2 پولیس راغلل ګینې ما سره 3 پولیس هغوی سره 4 پولیس یې ورکړو. باوجود د دې چې زما والد صاحب د عوامي نیشنل پارټۍ 4 ځله د دې صوبې ممبر پاتې شوی دی 3 ځله وزیر پاتې شوی دی زما دا رور د تحصیل ناظم د دې عوامي نیشنل پارټۍ پاتې شوی دی زه مخکې هم د دې پارټۍ MPA پاتې شوی یم اوس هم زه موجوده MPA یم او ما سره صرف 3 پولیس او زما مخالف سره 4 پولیس دا ما د DPO په نوټس کې راوستل او هغه هېڅ اکشن پې وانه غشتل شو. نو عزتمندو زه بس اخر کې دغه به ویم چې چته اصلي ملزمان یا پریس کانفرنس په ترو یا د بل څه په ترو کم چې ډایرکټ چارج شوي کم چې اصلي ملزمان دي هغې اوښکو کوشش وشو هغوی یې لار کوشش وکړو نو مونږ به د هغې خلاف ښه سخت مزاحمت کوو او دا مونږ IG صاحب نم دا اپیل کوو چې DPO دی یک طرفه کار نه کوي.